ډېره لویه د خوشحالۍ خبره ده د صوبې چې کوم مشران دي چې په یو ځای دي او په دې ایوان کې مونږ څو کاله د امن خبرې کولې، خو په داس لیول د ټولې صوبې مشران زمونږ خواهش و چې مونږ په امن په یو ځای کښېنو او مونږ خپل مجلس مخکې بوځو. نو کوشش کوو چې ریپیټیشن ونه شي زما په مجلس کې. مونږ چې راغونډ شوي یو د امن په نوم باندې امن وکړي چې د دې خطې زموږ د صوبې د دې ملک ډېر لوی ضرورت دی. خو په امن کې دوه خبرې ډسکس کیږي چې یو اپریشن دی، بل مذاکرات دي. خو مونږ اپریشن هم کتلی دی، مذاکرات هم مونږ کتلی دي. د شمالي وزیرستان د ضرب عذاب اپریشن چې ټول وزیرستان بیمال شو، بازارونه، کورونه مونږ ټول راووتلو. نن هم زمونږ خواندې ماندې په خیمې کې اوسېږي. 12 کاله وشول خو د اپریشن هېڅ معنا راونه وته. نو مونږ څنګه کولی شو چې ماضي دې ووایو چې بل اپریشن د دې مسالې حل کېدلی شي. او مذاکرات هم دې ځای ته راغلي دي چې په کوم انداز دوی وخت په وخت مذاکرات کړي دي، هغوی هم هېڅ معنا نه ده راکړې. زمونږ تجویز دا دی چې دا نن جرګه دی یوه منظم کمیټي جوړه کړي، جرګه دې جوړه کړي مستقله. په کار دا ده چې د پاکستان د وزیر اعظم، د پریزیډنټ، د آرمي چیف سره سی ایم صاحب مخامخ مکالمه په کار ده چې د پښتو یوه ټپه ده وې مرض مې ګران علاج ارزان دی، په تش کتو ده یا روغېږم نه راځي نه. په کار دا ده چې هغو خلکو ته دا وویل شي چې د دنیا په لیول چې تاسو کوم کلیم کوئ چې زموږ څومره فورسز دي، څومره وسایل دي، او موږ تاسو یو ټول وینو. په ایمانداري که موږ ووایو آیا زموږ د ریاستي ادارو دپاره په خیبر پښتونخوا کې یا په دې ملک کې یا په ایکس فاټا کې امن قایمول دومره ګرانه خبره ده؟ موږ دا ویلی شو چې په یوه هفته کې دا نن امن راتلی شي، خو که د خلکو نیتونه سم شي او په سنجیدګي سره څوک وغواړي چې په دې وطن کې امن پکار دی. دلته اکثر دا خبره کیږي چې زموږ وسایل دي، په هغې پورې دا مسله تړلې. وسایل چې دي په کار ده چې دوی زموږ سره کښېني، د دې صوبې د مشرانو سره مجلس سره وکړو. نیم مونږ ته راکوئ، 20% راکوئ، 10% نه راکوئ، بیا ووایئ وجنه خو مما چې زموږ کورونه هم ورانوئ، مونږ هم وجنئ، زموږ وسایل هم نو مونږ څه وکړو په دې ملک کې؟ نن د دې جرګې نه یو زما په خیال دا سجیشن قرارداد هم پکار دی چې نن په لاهور کې، نن په کراچي کې هم د پښتنو سره چې په کم تعصب باندې کومه رویه روانه ده، کاروبارونه یو په کورونو خلک ورننوځي، آیا موږ د دې ملک شهریان نه یو؟ د قبایلي علاقې سره د مرجر په وخت باندې وعدې وشوې چې 10 کاله به هر کال 100 اربه روپۍ ورکول کیږي، د نن پورې 200 اربه روپۍ صوبه ته نه دي ورکول شوي. نو چې دهشتګردي زیاتېږي نه نور به څه کیږي؟ چې بېروزګاري هم وي، کاروبار هم نه ورکوي، او صورتحال د هم دا جوړ کړی وي، دلته به څه کیږي؟ دلته به خلک په هغه سایډ باندې خامخا درومي او خامخا به دا صورتحال نور هم زیاتېږي. نن زموږ د صوبې حقیقت دا دی چې جنوبي اضلاع نو ګوهریږي، زموږ ایکس فاټا نو ګوهریږي، دا صورتحال پېښور ته را رسېږي. او زموږ د بیانیې خبره دلته وشوه، انتظار زما په خیال د دې خبرې دی چې بیانیه موږ جوړو. بیانیه کله جوړوي دوی؟ چې مخکې هم دلته په آرمي پبلک سکول کې زموږ 1.5 سل ماشومان یې شهیدان کړل، د هغې نه پس دوی بیانیه جوړوله. پرون زموږ شک دا دی چې په وانه کیډټ کالج باندې چې کومه حمله وشوه، داسې ښکاري چې دلته بیا زموږ 200 ماشومان به وژل کېدی، بیا به بیانیه جوړولی دوی. نو په کار دا ده چې نن یو مستقل ټیم جوړ شي، د ریاست پاکستان د مشرانو سره مخامخ مکالمه وکړي او دا دلایل ورسره ووایي چې د نن ورځې پورې د دهشتګردۍ په نوم باندې چې تاسو کم څه کړي دي یا کم څه کوئ، په دې د ټول ملک او د پښتونخوا خلک موږ ټول کلیر یو چې په دې کې سنجیدګي نشته. بل آخري خبره زه کیدای شي ګنټې هم وکړي، د افغانستان سره د جنګ خبرې دوی کوي، افغانستان سره
هلته د پنجاب اکثر خلک دا خبره کوي چې موږ د انډیا سره جنګ ځکه نه کوو چې په هغه اړه هم د پنجابیانو تاوان کیږي، په دې اړه هم د پنجابیانو تاوان کیږي. نو د دې صوبې مشرانو ته پکار ده چې موږ په دې باندې ډېر کلک سټینډ وکړو چې د افغانستان سره موږ نه جنګ کوو، د افغانستان سره موږ ته باقاعده مذاکرات کول پکار دي، د افغانستان سره په هغې مشکلاتو مجلس کول پکار دی چې په کوم باندې حل راایستلی شي، خو چې په کوم دمکیامیز انداز باندې وفاقي حکومت د افغانستان په متعلق خبره کوي، په هغه باندې زما په خیال چې د دوی سره دا مجلس ډېر لوی ضروري دی چې په دې خطه کې یو جنګ موږ شروع دی، د بل جنګ طرف ته موږ د آخري خبره زه دا کوم چې په نارت وزیرستان کې په ډیولپمنټل کارونو باندې هم پابندي لګېدلې ده، نو په نور ډیسټرکټ کې هم دا شیونه شوي دي. نو که زما په خیال چې د صوبې په واس کې کم شیونه دي هغه په کار دی چې صوبه په خپل لیول وکړي، د مرکز سره چې زموږ مجلس کم دی هغه په کار دی چې موږ یې هلته په سنجیدګي سره وکړو. ډېره